نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تتقون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمار رب مجمع درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تاسو تما آیات مبارکہ دا قرآن کریم مبارکہ اولستل نن زما موضوع دا چې مونږ او تاسو قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول دا الله او دا الله دا رسول تابعداري چې مونږ او تاسو د الله او د الله د رسول تابعداري وکړو نو په دې کې زمونږ او تاسو کامیابی ده بیا تاسو ته په دې باندې یو څو مثالونه د انبیاو درکومه چې چا د انبیاو تابعداري کړې وه هغې کامیاب شول چې چا نه وکړې نو هغې غرق او تباه شول اولنې مثال نوح علیہ السلام دعوت تبلیغ قوم تکو او د نوح علیہ السلام اکثریت لحاظ سره قوم مخالف نوح علیہ السلام ته بچا د لیونتوب نسبت کو چابو ته د ساحر نسبت کو او چابو ته دا بوډا شوه دی دماغ یې کار پرېخه او قومونو به مطالبه د عذابونو کولې ته د هغه الله خاص محبوب کسې راوله کنه عذاب چې مونږ وګورو خدای و خبره یاد ساتي چې نبی او رسول دا نه غواړي چې دا قوم هلاک شي د نبی او د رسول دا منشي چې
د دیو په نسو کې خو به الله یو مسلمان پیدا کی د الله متبع به یو څوک الله به دې کې پیدا کی خو اخره چې دا څومره عذابونه راغلي دي نو هر قوم خپل نبی او رسول دومره تنګ کړی دی چې دیو مجبوره کړی دی او وایي که چېرې ته دا نه غواړې نو ته کاذب او دروغجن د الفاظ به ورته کول رسول او نبی به مجبور شي الله ته به بیا سوال وکړي د دې قوم نه تنګ شوی یم نوح علیه السلام او یا کسان متبع دي او خپل اهل خپل بچی چې کنعان په نام باندې یادېږي هغې تابعدار نه و خپل اهل او خپل بچی دی او یا کسان الله کامیاب کړل او همیشه کامیاب شول په دنیا کې هم کامیاب شول او په آخرت کې هم کامیاب شول همیشه او اکثر قوم غرق شو تباه شو په دنیا کې هم غرق شول او په آخرت کې هم غرق شول خپل بچای د خپل اهل له او هغه ته نوح علیه السلام د کشتۍ ته راوخې جنت دی کې براءت ته هغه ورته نه درخېږم هغه الله خپل بچی د نوح علیه السلام الله ته قرآن کریم کې ذکر کیږي او یا الله دا خو زما اهل له الله ورته قرآن کې وایي لیس باهلک دا ستا اهل نه دی ستا اهل هغه څوک ته چې ستا متبع دي پته ایمان راوړی ته رسول ګڼلی ته نبی ګڼلی نو دا کامیابی څه شي کې ده کامیابی دی کې ده چې موږ او تاسو د الله او د الله د رسول اتباع وکړو دې کې زموږ او تاسو د دنیا او د آخرت کامیابی ده دا یو مثال دویم نمبر مثال موسی علیہ السلام تاسو به د علماو نه اورېدلي خو دې کې راته یو څو نقطې علمي نقطې ویم دا به چېرې تاسو نه یې اورېدلي موسی علیہ السلام د غټ ظالم جابر کافر مرتد فرعون سره مقابله رااله بادشاہ یو ختم دی مقابله رااله موسی علیہ السلام بنی اسرائیل تقریبا علماء ذکر کئی چې تقریبا 5 لاکھ پوری بنی اسرائیل لی وسرا او موسی علیہ السلام دی وخت د موسی علیہ السلام اتباع شروع کړه وې د دې ظالم فرعون نم خلاصوما د شپې روان شول نن زمانه کې خو جدید زمانه دا ټیکنالوژي زمانه راغانې وي هغه وخت خدای حساب کتاب نو خو بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام سره روان شول چې بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام سره روان شول فرعون پس شاته لخر ورپسې دی بنی اسرائیل وجلو کوشش کوي علماء ذکر کوي تاریخ ذکر کوي مؤرخین ذکر کوي چې ترندازم پکې شوی دا غشم پکې وشته شوی دی په بنی اسرائیل باندې چې دا د مقدس مکه نه میټاو کو بنی اسرائیل خو موسی علیہ السلام وې زمون سره الله دی اے بنی اسرائیل مون سره الله دی فوج سره د فرعون سره د خپل فوج او د لخر او د اسلحه بنی اسرائیل سره هیڅ هم نشتا خالی لاس موسی علیہ السلام متوي اے بنی اسرائیل مون سره رب را سره دی دلته اهم یو نقطه ذکر کوما نو پلار کې مشران د بنی اسرائیل را جمع شول
چې اے موسی علیہ السلام ته په دې کومه لار روانې کنه ګوره دا لار وړاندې دریاب دی دا لار دې وړاندې بند ده او فرعون لښکر او فوجیان راپسې راورسېدل نو موسی علیہ السلام ورته فرمایي مونږ سره الله دی بس الله به راته هر څه بندوبست کولاوی په بني اسرائیل په دریاب باندې الله ورته 12 لارې کولاو کړې په دریاب کې 15 لاکه بني اسرائیل کامیاب او د موسی علیہ السلام دشمنان غرق او تباہ او په دې سترګو ورته ګوري چې غرق کېږي لګي دلته د یو علم نقطه ویم چې موږ تاسو د الله رسول تابعداري وکړه ګوره بند لارې برته کولاوي کی په دې لږ پوي کوي بني اسرائیل دغه وخت کې د موسی علیہ السلام اتباع وکړه بني اسرائیل ته دا پته ولګېده چې مخکې لاره بنده ده مونږ داسې ور روان یو بس موسی علیہ السلام په اتباع کې روانو چې څه کېږي الله رب العزت بني اسرائیل ته بند لارې کولاو خلک وایي معاشره کې وایي دا وظیفه کوه وظیفو متعلق د مولیان خلکو ته وایي دا پیران حضرات وایي الله به دې بند لارې کولاوي اهم وظیفه دا ده چې موږ تاسو د خپل د رسول د محمد صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع وکړه او د الله اتباع وکړه د الله د احکامات الله به زموږ تاسو باندې لارې کولاو کی دا 15 لاکه بني اسرائیل په دنیا کې هغه وخت سره کامیاب شول چا چې د موسی علیہ السلام اتباع وکړه کامیاب شول او چا چې اتباع ونه کړه غرق او تباه شول همدغه بني اسرائیل بیا د پکې نقطه ویم وخت یې موسی علیہ السلام د سمودیانو سره ګوره جهاد ته تیار شه موسی علیہ السلام بني اسرائیل له جمع کړل ډېر بني اسرائیل تقریبا علما ذکر کوي 12 لاکھ بني اسرائیل دغه ټیم موجود دي بچی راوړلې خدا موسی علیہ السلام سره په لښکر په پوچ کې 1 لاکھ بني اسرائیل موجود دي پوجي او د جنگ سیستم دا وی چې ته په مخکې سي اوسې کتارې وګوره لار بزان تسري جاسوسي نظام بزان ته برابرې چې مخکې تا د لارې سټینګ وي موسی علیہ السلام چې سمودیانو ته دا ولېږل چې تاسو لاړ شئ تقریبا علما ذکر کوي 40 تاریخ ذکر کوي 40 کسان یې ولېږل چې تاسو لاړ شئ حالات وګورئ هغه چې سمودیان وګتل هغه غټې غټې تنې وي واپس قوم تراله وې دې سره خو جنگ کول ډېر ګران کار دی موسی علیہ السلام وته وې اے بني اسرائیل مونږ سره الله دی مونږ سره رب دی مونږ سره الله وعده کړی چې فتح ستاسو ده قوم ونه منل ځان په نقطه پوه کوي قوم ونه منل چې قوم ونه منل نو موسی علیہ السلام ته وفرمایل چې اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون اے موسی تا رب دلال شي او جنگ او جهاد الته وکي مونږ به د تنازع چې فتح حاصل شو مونږ به پسې تیار باندې درشو ویخا بني اسرائیل جنگ دلالن قوم چې څومره دی الله غرق په عذابونو کې مفتلاش د موسی علیہ السلام لږ وخت کې دغه تابعدار دي الله هغه کامیاب کړل ام دغه سمودیانو تم دغه به لخر فتح ور شکست ور کړی دی او دغه بني اسرائیل به لږ وخت کې لږ کسان هغه کامیاب شول یو پکې شمیل علیہ السلام د دای به فوجي کمانډر په سمودیانو به د حمله وکړه بل علما ذکر کوي چې دغه وخت به نبی دی خود یو کامیاب شول همیشه کامیاب شول چې د موسی علیہ السلام هغه وخت کې و نه منله غرق او تباه شول بل نقطه به ته ویم لوط علیہ السلام
د الله محبوب دی خو کوم وخت چې لوط علیه السلام قوم ونه منله خپل اهل بیبي چې کومه ده هغې اتباع نه کوي حالانکه بیبي پاکه ده د هر نبي او د هر رسول نبي چې کافر ولې نه خو هغه پاکه هغه د دې عامو ګناهونو نه پاکه قوم د خپل د لوط علیه السلام اتباع یې ونه کړله عذاب رال په خاص قوم باندې عذاب رال او چې کوم د لوط علیه السلام اتباع قوم دی هغه محفوظ دی او دغه قوم چې کوم دی دغه ځای ته ورسېدل نو الله اسمان ته اوچتلل بیا ځمکې ته اوچت راښکته کړل او د بیبي سره ولې د اسمان نه ورته خاص کاڼې دغه کړی و هغې پرې راګزار کړو نو دغه خپل اهل دی چې د لوط علیه السلام یې ونه منل غرق او تباه شو راځئ زمون جناب محمد صلی الله علیه وسلم دا الله محبوب رسول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات د نبیانو د پیغمبرانو سردار رئیس محمد صلی الله علیه وسلم چې د خپل کور خلق ابو لهب تر دی او مالدارم دی او د رسول الله بچوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوا لوریان هغه وخت سره خبره شوی و خو رخصتی نه و شوی رشتہ دار هم دی پلترم دی خود رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع و نکړه او همیشه غرق او تباه شول قرآن کریم کی آیات مبارکہ خیری بپی تر قیامت پوری نازل تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا اللہ ذکر کئی ما اغنا عنہ مالہ وما کسب وی مال حال ایس فیدہ ورنکڑا دا ابو لہب خیستوالی اغلا فیدہ ورنکڑا دا ابو لہب مشری اغلا فیدہ ورنکڑا سيصلى نارا ذات لهب الله وزر دے چې مونږ به جهنم ته داخل همیشه غرق او تبا او بلال حبشي چې یو غریب دی یو فقیر دی یو غلام او د دې سوت افریقې د یو ملک ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکړه همیشه کامیاب شي ابو بکر رضی الله تعالی عنه ابو بکر رضی الله تعالی عنه یو نقطه ده پکې ویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه خلیفہ اول خلیفہ ثانی خلیفہ ثالث خلیفہ رابع ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت او اتباع دومره وه چې الله رب العزت د دنیا بادشاهان جوړ کړل په دنیا کې هم کامیاب او په آخرت کې هم کامیاب او همیشه کامیاب د آخرنۍ نقطه ته ویم ټیم ختم دی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ محبوب صحابی دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار دے خوب دنیا کی زدا سے نویم چی گوارے دا یو خبر زین کی یاد اوساتی زدا سے نویم چی دا ابو بکر درجہ اوچتا دا دا آدم علیہ السلام درجہ لاندینا نا دا آدم علیہ السلام دا اللہ رسول دے نبی دے دا غد درجہ دیر اوچتا زمان
بابا آدم علیہ السلام دے او ابو بکر د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دے خو په دنیا کې ابو بکر نام چې څومره یادېږي دومره زمونږ بابا آدم علیه السلام نه یادېږي په دنیا کې چې څومره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یادېږي زمونږ بابا آدم علیه السلام نه یادېږي په دنیا کې چې زمونږ بلال حبشي څومره یادېږي تر قیامت پورې آدم علیه السلام بابا آدم علیه السلام نه یادېږي نو عزتمندو کومو تاسو د دې الله او د الله د رسول اتباع وکړه مونږ او تاسو لم الله دغه کامیابی راکړي اخرنه خبره کوم حاجی عبدالوهاب صاحب دا عالم نوخه علما ذکر کوي داغت په تاریخ کې داري خود الله د الله د رسول اتباع وکړه علماء غلامانو سوکو علماء حضرات چې دا حاجی عبدالوهاب صاحب په خپل مشر برقرار کړو ولې او په دنیا کې چې نن حاجی عبدالوهاب صاحب په دنیا کې څومره یادېږي زم زمونږ د اکابر غټ غټ علما به دومره نه یادېږي چې حاجی عبدالوهاب صاحب ته الله کم مقام ورکړی دغه شانتي مونږ او تاسو چې د الله او د الله د رسول اتباع وکړو او د الله رسول سنت په خپل ژوندۍ کې راولو نو ان شاء الله دې کې به زمونږ او تاسو د دنیا او د آخرت کامیابی د دې خلکو نه مونږ اورو وای دی علماء ډېره ښایسته ژوندۍ تېره کړه حالانکه نه ګورې افسران دي نه ګورې چېرته د یو عالم بچته د 500,000 د 10,000 نه غټه تنخواه نه او د تاسو زمونږ په دې جماعتونو کې وخت پاس کوي خو وجه څه ده چې د الله او د الله د رسول د قرآن سره تعلق دی واسطه ده نو په دې واسطه باندې الله رب العزت د هغې په ژوند کې حسنوالی ښایستهوالی ښایسته زندګي راوستې ده مونږ او تاسو لم پکار دی چې د الله او د الله د رسول اتباع وکړو نو دې کې زمونږ او تاسو کامیابي ده الله رب العزت موږ ته ټول عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله